زمونږ یو عالم عبدالقادر ریپوري رحمت الله علیه نو دی وی په هندوستان کې چې لاړم یو مدرسې ته وی داخله مې غشته وی چې کله مې داخله غشته چې ورلم وی ناظم تعلیمات راته وی چې داخلي بندي شوې دي وی ما ورته چې ولې وی راته وی چې زمونږ د مدرسې لنګر نشته او د دې محلي او د کلي چې کم خلک دي نو چا د 2 طالبانو ډوډۍ په خپله ذمه باندې اخیستې ده چا د 3 چا د 1 چا د 5 هغه طالبان هم په هغوی باندې تقسیم کړي دي باقي داسې څوک شته دی نه چې ستا هغه ډوډۍ په هغوی باندې کو وی ما ورته وی چې لکه صرف د ډوډۍ د وجې نه ماته مدرسه کې داخله نه میلاویږي وی راته وی چې بس همدقه وجه ده وی ما ورته وی که دا ډوډۍ ذمهواري زما په خپل ځان شي وی راته وی چې راځه سبق له وی ما ورته چې یو شرط به پکې وي د ورځې به سبق ویم ماسپښین مازدیګر به یې زوتوم او د ماسخوتن ناوخته به تاسو یو ګنټې له نیمې ګنټې له ما له بار اجازت راکوې وی راته وی چې ډېره ښه ده وی د ورځې به مې سبق وي هغه سبق به مې زود که چې ماسخوتن مونځ به وشو داسې وخت به تیر شو نو تیاره به شوه نو په د ناظم تعلیمات په اجازت باندې به د مدرسې نه بار ووتم نو بازار ته به لاړم نو داسې به مې وکتل چې دوکانونه به بند او خلک به مې وڅارل چې هېڅوک هم نشته نو د کپړې یو تیلی مې پیدا کړی وه نو وربرلم نو د فروټو چې کوم دوکان نه نو د دا پوستکې په ځمکه باندې پراتو هغه مې راواغېستل د خټکي او د خربوزو دا پوستکې په ځمکه باندې پراتو هغه به مې راواغېستل نو مدرسې ته به زه رالم نو چې به رالمه نو طالبان به وده شي نو سبیل کې به کېناستمه نو هغه پوستکي به ما پاک ووینځل او هغه پوستکي به ما وخوړل بس دقه د ماسخوتنې زما خوراک و سهار زما چای نه وه سهار زما ډوډۍ نه وه غرمه زما ډوډۍ نه وه او دغه ماسخوتن زما ډوډۍ نه وه ټول کال مې د امونو پوستکي سټلي دي او کمبل او تولی مې هم نه وه نو دق یخني به مې کېده جومات کې به داسې سملاستم نو یو ځل چې د ماسخوتنې ووتمه نو یو سړي سره زړه شړی وه نو هغه په ډیران باندې وغورځوله وی ما ورته یې وروره که سته اجازت یې ځان له بیا راوالمه وی چې ما سې مې غورځوله راویله نو وی ځان مې ورته ونښو چې طالب یم نو هغه شړی مې راواغېشته هغه سوری وی په هغې باندې داسې خوشحاله وم چې څه اندازه نشته هغه مې راوړه پاکه مې ووینځله نیمه مې ځان ته د لاندې تولی کړه او نیمه مې د ځان نه بړستن کړه په هغې کې به ما وخت تېره